ما ته پته ولګېده ستاسو د اوټ قیمت نشته ستا د اوټ قیمت بس یو لختې دی چې دله جوړ کړي ستا د اوټ قیمت یو د ګیس کنکشن دی چې درته وکم ما ته پته ده په یو کنکشن باندې ته خرڅېږي په یو لختې باندې ته خرڅېږي په یو کوڅه باندې ته خرڅېږي خبره سیاست ته روانه ده محترم قسم دی الله خفه دی محترم الله وګوره دا پوسټر چې د انسانانو بې حرمتي وشوه دا پوسټر څوک یې په ټماټرو اولي څوک یې په سوټو باندې اولي دا د انسان تصویران ته وګوره خلکو د جوماتونو په دیوالونو باندې دا پوسټر ولګولې عاجزانه درخواست دی دا کارونه مه کوه د الله عذاب له دعوت ته محترم بیا دا پوسټر د انسان کرامت پامال نشي چې خلک یې لختو کې غورځوي محترم اولاد آباد خلکو نومونه پکې داسې چې د الله او د محمد سره ملاوي بیا په لختو کې پوسټر پرتی محترم بلد مې وکته یو پوسټ یو کس پوسټر یې لګو جي نو ټرانسفارمر دړه کړی دی تاسو کتلی دی هغه پوسټ فیسبوک باندې وټونه نو ما ځا خودکشي ده دا څه ده چې یو سړی د بجلی ستنې ته خیجي په 1000 روپۍ رز باندې ضمیر خو دې مړ دی ما ته پته ده په 1000 روپۍ رز باندې ته خیجي بره ټرانسفارمر ته نو تا ته پته نه ده چې دې کې بجلی ده یو کس ویره چې دا شهید شوی دی مې دا شهید شوی نه ده اوس خودکشي کړې ده چې ته ټرانسفارمر ته خیجي تا ته چا ویلي چې ته ټرانسفارمر بره د بجلی ستنې ته خیجو او ما د پوسټر چې خان له به ته دغه کې محترم ډېره بده خبره ده زموږ ضمیرونه قسم دی خرڅ دي په ایمان زما ایمانونه خرڅ شو محترم وګوره د دین دپاره د دین اسلام دپاره او د جناب محمد رسول الله دپاره خدمات نشته نو چې زه خپل اوټ په لختي باندې خرڅوم نو الله به ناراضه کېږي محترم چې ځان ما ته ډېر قیمتي ګوره انسان ډېر قیمتي دی زما پیغمبر جمله وفرمایله وایي چې ته نوکان اخلي نو په لاره کې مه غورځوه ځکه د دې نوکانو نسبت ستا سره راغلی دی او ته ډېر مکرم نو ستا په دې نوکانو باندې څوک خپې کښېنه دي محترمو زما پیغمبر تا ته ستا شرافت او کرامت ویلی چې ته دومره معزز چې نوکان د ګوتو نه جدا شو نو خو فوزله دې پرېوتل زما پیغمبر جمله وفرمایله خښوه یې سیټ ته څوک پې خپې کښېنه دي ستا بې عزتي پکې رانشي محترمو نو زه ولې بیا په ټرانسفارمر او په نالۍ باندې خرڅېږم ته خو دومره محترم یې محترمو تا ته د خپل احترام او د کرامت پته نشته زه یو جمله وایم نو دا کوم حال چې په موږ باندې دی خبره کوم محترمو دا الله زموږ نه خفه ورنه د انسان خواهشات په دنیا کې نه پوره کېږي داسې انسان نشته چې هغه وایي چې جي زما خواهشات به پوره شي لرې نوځو راشه بادشاهي وقت چې د یو دنیا بادشاهي د هغه خواهشات الله وله ټوله دنیا ورکړې ده د هغې باوجود لکه فرعون الله وله تمامه دنیا باندې حکومت او مملکت ورکړو نو خواهشات دې پوره نه شو نو اعلان یې وکړه چې انا ربکم الاعلی زه خو ستاسو خدای یم خواهشات نه پوره کېدل خبره پسې په بره لاړه چې هر څه خو په دنیا کې برابر شو اوس یو شی دی چې د خدای دعوه ده هغه هم وکړه پته ولګېده چې انسان ولې نارضا دی ولې نه رضا کېږي مین وجه دا د محترمو چې د انسان د وجود او د انسان د نفس نه دا خبره یاد ساته چې د یو انسان نه دا پته ده چې زه نه رضا کېږم پته ولګېده چې زما رب هم د ده نه رضا نه دی محترمو ګورې ښه یو انسان د الله نه رضا نه دی نو پته ولګېده الله هم ترې نارضا دی بس د دې غټه علامه دا ده او زه یو جمله ویم نن وګوره نن کوم عالم دی زمو ستا د دې بار معاشري وګوره محترمو د موسی علیه السلام خدای نه تپوس وکړو خدایه چې ته خفه شې نو ستا د خفګان نشانیانې څه دي څه نشاني ده الله خفه دی محترمو ګورئ ښه الله ډېر خفه دی قسم دی ځکه کوم حال او کوم علم چې بار شروع دی محترمو د کتلو د لیدلو خبرې دي موږ ولیدل بار په معاشره کې څه نه کېږي محترمو څه نه کېږي په دا سترګو باندې وینم په دا غوږونو باندې صفا گویا چې زه به یو جمله مخکې ورپسې ځم او انتها واله جمله ویم چې څنګه مخکني امتونو د عذاب به انتظار کو اسمان ته به کتل نن هغه عالم په امت محمدیه کې پیدا شوی دی چې دنیا سر نه راغلی ده تمام امت محمدیه بس اسمان ته ګوري چې عذاب به په موږ باندې کله راځي چې وینو محترم اوس نن وګوره دا عالم دی ګورې قسم د انتها ده نبی علیه السلام مبارک خبره نیمه کې پاتې کېږي وایي موسی علیه السلام مبارک خدای ته چې خفه نو نشانی شته چې موږ ته پته لګي زما رب ورته ها شته نشانی څه نشانی ده خدای چې ته خفه نمبر 1 زما رب وایي چې زه خفه یم نو په تاسې باندې به داسې حکمرانان مقرر کړم چې هغه به ظالمان جابران زناکار او بدعمله خلک محترم اوس نن زموږ دغه وګوره که حکمرانان
یو نښه خو موجود شو کنه چې الله خفه دی. زموږ حکمرانان داسې نه دي زناګانې او شرابونه بدعملې او فاسقان او فاجران نه دي. ته ماته وښیه حکمران زموږ د ملک چې هغه به وزیر او هغه به الله والی شته. داسې څوک ماته څوک ښولی شي چې زموږ د ملک وزیر او مشیر دی او هغه الله واله دی دینداره دی؟ داسې څوک ویلی شي؟ پته ولګېده چې یو نښه موجود شوه، یو نښه موجود شوه. زما رب وایي نه اهل خلکو ته، نه اهلو ته به حکمراني حواله کړم. زموږ حکمرانان ټول نه اهل دي محترم. وګوره نمبر دو خدای یو نشانی خو پته ولګېده. نمبر دو خدای چې خفی نو څنګه به پته لګېږي؟ نمبر دو زما رب ورته وفرمیل چې مال به بخیلانو له ورکم. مال به چا له ورکم؟ بخیل. چې هغه هسې بسې نښتې شماري او بس دې کې وله مزه راځي، دې کې وله څه راځي؟ مزه راځي. داسې خلکو له به مال ورکم. نن وګوره محترمو د اوټونو ابله زموږ یو ملګری، زه پرون یو کس سره دغه روان وم، زیشن د هلک سره روان وم، ملګری چې دا وګوره چې په اوټونو باندې زرګونه لکونه روپۍ خرچ کوي. حاجي صاحب که چېرې ورته وي چې جومات کې یو پي ایس خراب دی نو څه دی خیال دی؟ او اتان هم نه ورکوي جي. په اوټونو باندې لکونه روپۍ لګېږي، پوسټرې ولګېدې د لکونو روپۍ. وګوره محترمو که دې ورته ووایي چې په جومات کې بیټري خرابه ده، وایي به دا الله کور دی، الله پوه شه څه به وایي. نو الله وایي مال به داسې خلکو له ورکم چې بخیلان وي محترمو. نمبر دو نشانی او پته ولګېده نن وګوره الله داسې خلکو له مال ورکړی دی چې د سره د سړي زامن نه دي محترمو خفه کېږو به نه. داسې خلکو سره مال دی. که ته ورته وګورې په ظاهر په هغه کې صرف حلیه د انسانانو د محترم، حلیه د انسان، نور په هغه او حیوانانو کې فرق نشته. الله داسې خلکو له مال ورکړی دی، خفه کېږو به نه. نمبر 3 خدایا چې ته خفه شې بله نشاني اخیره خدای ورته وی یو درته بلم خیمه او اوس موجوده ده محترمو، تاسو ته پته ده. زما رب وویل چې زه خفه یم. درېیمه نشاني دا ده چې بارانونه به در باندې بیټې مکم او بند بکم. وګوره سوکړه ده که نه ده؟ اواز را دي او سوکړه ده که نه ده؟ بارانونه بند شو محترم. نو الله خفه دی محترمو. الله څه دی؟ تاسو ته یم الله خفه دی. ګورئ ښه علی الاعلان درته ویم. خدای په خپله نه راکوزېږي د اسمان نه چې درته ووایم چې خفه یم. نشانان قایمي څنګه چې ته د یو مسلمان د تندي نه پته لګې چې د ده تندی ماته چوړې دی که فراخه دی، نو الله د نشاناتو نه معلومیږي چې الله خفه دی محترمو. نن وګوره کوم عالم دی زموستا، نن کوم عالم دی محترمو. اوټونو ته چې کوم خلک ولاړ دي څونه دروغ ویل کېږي. وګوره دروغ په دا اوټونو کې ویل کېږي، غیبت په دا اوټونو کې کېږي. پلان کې بره شو بل لاندې شو، غیبت په دا اوټونو په دا وخت کې کېږي، دروغونه د دا اوټونو په وخت کې کېږي. د یو انسان بے حرمتی د دې اوټونو په وخت کې کېږي. د یو بل عزتین بې عزتین وکړي، د یو بل بې حرمتین وکړي، د یو بل عزتونه تار کړه. یو بل پسې دروغ وایم زما خونه نه بندېږي. د یو مسلمان بې حرمتي کوم زما خونه نه بندېږي. قسم دی چې څومره فحش ګویي په دا زمانه کې اوف شروع ده په کائنات سرزمین کې چې په پښتنو کې کومې ګناهونه شروع دي په ټوله دنیا کې نشته. محترمو خفه کېږو به نه. چې یو بله جمله ویم که انګریزان کوي نو خو کافران دي. نو که انګریزان کوي خو هغې علی الاعلان اعلان کړی چې خدای نه منم. نو د محمد رسول الله امتیان څه کوي محترمو؟ د محمد رسول الله امتیان دا الیکشن والا ته محترمو یو طبقه ده، دا یو طبقه ده چې اوس په دې روزو کې 15 کاله پس روزي. دا یو طبقه ده. وګوره چې روزي نو هلکه ملک اړې ګړې شي محترمو. وګوره د مسلمانانو عزتونه پکې پامال نشو محترم. هغه کس چې په 5 سال کې به ته ونه وینې او که ورشه تا سره په خیر نه کوي، خو چې یو وخت راشي چې دا وخت دی به راځي تا ته به ماما خورې کي که 2-3 خبرې دې ورته اضافي وکړې، 2-3 خبرې اضافي هغه هم دې اوري محترمو. ورته پته ده چې ته ووایه 5 سال به دنه بیا خر جوړوم او د پاسه به در باندې سورلي کوم محترمو. خفه کېږو به نه. او زموږ ضمیرونه مړه شوي دي. ګورې ښه زموږ ضمیرونه مړه دي. زه به جي په ټاسپرمر باندې خپل اوټ خرڅوم. زه وایم دا ته اوټ نه خرڅې، خپل ځان دې په ټاسپرمر باندې خرڅ کړه. تا خپل ځان په کوڅه باندې خرڅ کړه چې کوڅه باندې تا خپل ځان مړه ستا ضمیر دومره ګیا ګزرا شه چې تاله به نالې پخوي نو ته به خپل ځان خرڅوې. ته دومره ګیا ګزرای، ته دومره پرېوتې، ستا قیمت دومره وغورځېده چې تاله به ټاسپرمر لګوي نو ته به خپل ځان خرڅوې، تاله به بجلي لګوي نو ته به ځان خرڅوې. دا خو د ده فریضه ده. تا اوټ ورکړی د دې به ادا کوي دا کار محترمو. دی به دا کار کوي. نو ته به څه کوې؟ ته ووایه چې یو الیکشن والا راغی او ستا دروازې ته ودرېده، یو مطالبه ویم محترمو، یو عاجزانه درخواست هم ویم تاسو ته
چې الیکشن والا هر طبقې والا مولیان دي او که عامیان دي ستا دروازې ته د اوټ دپاره ودرېده او ته کله مهر راخلاصوې په اوټ باندې یو جمله یاد ساته زه چې چاته راخلاصوم محترمو نالۍ کوسې خو به پخی دا د دې فریضه ده پنډونه ولا راځي محترمو پنډونه دا د دې فریضه ده دوی به کوي دا کار لیکن یو تصور وکړه محترمو تاسو ته یو جمله ویم نن چې کله اوټ راخلاصې او اوټ وې زما د اواز رسیږي اواز وره محترمو ته تصور وکړه چې د زما د پیغمبر او د دین دپاره څه کړي دي محترمو دا تصور وکړه چې زه خو اوټ راخلاصوم نو اول دا سوچ کوم چې د سړي د دین اسلام دپاره څه کړي دي محترمو د دین اسلام او د ختم نبوت دپاره د ده څومره سرګرمۍ دي او د ده څومره خدمات دي د دین اسلام دپاره محترمو نو خیر د بیا وله اوټ ورکه اجازه ده محترمو او که داسې نه وه محترمو چې د هغه خدمات د دین اسلام دپاره نو او تا وله په لختي او نالۍ او په ټاسپرمرو او په کوڅو باندې اوټو پته ولګېده د بې ضمیره یو ځان دی په کوڅه او په لختي باندې خرڅ کړه محترمو या रसूल सलाम अलैका या